دا یاد وساتئ د قیامت په ورځ باندې به الله تبارک وتعالی درې عدالتونه لګولي وي. یو عدالت هغه د کفر او د اسلام دی چې هلته به د مسلمانۍ او د کفر متعلق فیصلې کېږي چې دا مسلمان دی او دا کافر دی. په هغې کې خو دویمه خبره شته دی نه چې کافر وي ډایرکټ جهنم، چې مسلمان وي بیا به د هغه نور اعمالو حساب کېږي. نو لومبی عدالت چې دی هغه د کفر او د اسلام دی چې مسلمانان یو طرف ته شي او کافر پکې بل طرف ته شي. دویم عدالت چې دی هغه د حقوق العباد دی، د بندگانو د حقونو متعلق. پدې کې د الله تبارک وتعالی قانون دا دی قانون چې هر بنده ته به د هغه حق میلاویږي، هر بنده ته به د هغه حق میلاویږي. بیا د هغې دوه صورته دي. یو صورت خو دا دی چې الله تبارک وتعالی د هغې ظالم نه والي او د مظلوم ته یې ورکړي. څوک چې رالګېدلی د بل حق والی دی الله تبارک وتعالی د دې انسان نه د هغه د حق والي هغه ته یې ورکړي. نو حق به پس اخیستلی کېږي. هلته خو نه پیسې شته دی او نه نور څه سازو سامان شته دی. هلته حقونه به ورکېږي په نیکو سره. یو سړی دی په چا باندې ظلم کړی دی، چاته یې کنځل کړي، چاته یې سپېړه ورکړي، چاته یې بدې ردې ویلي، تکلیف یې رسولی دی، غیبت یې کړی، بل څه یې کړي، بل څه یې کړي دي. اوس هغه انسان ته خو به د هغه حق میلاویږي که نه چې د چا نقصان شوی دی، د چا بېعزتي شوې ده. نو الله تبارک وتعالی به د دې ظالم نیکی رالی او دغې مظلوم ته به یې ورکوي. خو که د ده نیکی وي نو هغه ته به یې ورکړي، او که د ده نیکی نه وي نو بیا به د هغه نه ګناهونه رالی او په ده باندې به یې اچوي. لکه حدیث مبارک کې راځي یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو ورته تپوس وکړو، وایي ای زما صحابه کرامو تاسو ته پته د غریب څوک دی؟ صحابه کرامو ته وفرمایل د الله پاک پیغمبر غریب خو هغې چاته وي چې نه ورسره درهم وي او نه ورسره دینار وي، څه پیسې ورسره نه وي نو موږ ورته څه وایو؟ غریب وایو. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وایي زما د امت خو بیا اکثر خلک څه دی؟ غریب دی. خو دا تاسو چې کوم غریب یادوئ نو دا خو بیا اکثر خلک زما څه دی؟ غریب دی. وی غریب دی ته نه ویلی کېږي، ها چاته ویلی کېږي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی حقیقی غریب هغه انسان دی چې د قیامت ورځ ده د حشر میدان دی په پیټو پیټو نیکی د ځان سره وړي دي، په پیټو پیټو سي وړي دي نیکی وړي دي. خو چاته یې کنځل کړي دي، چاله یې سپېړه ورکړې ده، د چا یې بېعزتي کړې ده. یو راغی د الله په دربار کې فیصله دایر کړه، د الله په دربار کې شکایت وکړو الله په ما یې ظلم کړی او ما ته یې سپېړه راکړې وه. ښه خبره پې ثابت شوه. الله تبارک وتعالی فرمایي د ده نه نیکی والی او ده ته یې د مظلوم ته دا نیکی ورکوي. بل راغی الله زما ته یې کنځلې کړې وي، ښه یاره نیکی تې والی دله یې ورکوي، بس تا ته ستا حق میلاو شو. بل راغی زما یې حق والی و، ځمکه یې رانه اخیستې وه، کور یې رانه اخیستی و، زورور را باندې و، زه کمزوری وم، ښه داسې وه او نیکی تې واخلی او دله ورکوي. د نیکو فیټ یې وړي و او په خلکو باندې څه کېږي؟ تقسیمیږي. نیکی ختمې شوې، حقدار لا پاتې دي، خلک را روان دی، یو وایي زما پې دا حق دی، بل وایي زما پې دا حق دی. فرشتې به وایي د الله پاک الله د خلکو حقونه پاتې دي، نیکی خو ورسره هم ختمې شي، تش لاس پاتې شو. الله تبارک وتعالی به وفرمایي چې د کومو خلکو په ده باندې حق دی که نه د هغوی ګناهونه رالی او په ده باندې اچوئ، د هغې نه ګناه کموئ او په دې ظالم باندې ورچوئ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی حقیقي غریب دا دی، حقیقي غریب وګه د نیکو فیټې د ځان سره وړي دي، هلته تش لاس پاتې شو او د ګناهونو فیټې د ځان سره اوچت کړو. نو خبره مې دا کوله دویم عدالت چې دی هغه د حقوق العباد دی، د بندګانو حقونه دا به ضرور ورکولی کېږي. الله تبارک وتعالی داسې نه کوي چې یو بنده ته دا حق میلاو نه شي. ها دویم صورت د الله مهرباني ده، یو انسان به راشي الله په ده باندې زما حق دی، زما پې پیسې دي، الله تبارک وتعالی وفرمایي ښه ستا پې حق دی او خیر دی د ده نه یې مه غواړه، زه به درته د هغې په بدله کې سواګري نیکی درکم، زه به درته د هغې په بدله کې ګناهونه معاف کړم، د ده نه یې مه غواړه. الله ما ته زما حق پکار دی، کو د ده نه یې راکوې کو ته یې راکوې. الله تبارک وتعالی وفرمایي زما د طرفه دا حق شو، زه درته څه وایم. اوس دا د الله سره مهرباني ده، دا د الله تبارک وتعالی مهرباني ده. نو دې ته عدالت د حقوق العباد ویلی شي. دریم عدالت د حقوق الله دی چې هلته به الله تبارک وتعالی د خپلو حقونو حساب کتاب کوي. هلته کې بیا د عفو دروازې کولاو دي، د بخښنې دروازې کولاو دي. الله په خپلو حقونو کې ډېره نرمي کوي. هلته به بس معافي وي، معافي به وي. خو ها احادیث مبارکو کې چې کومې سزاګانې ذکر شوي دي که نه د ګناهونو، ګورې دا شته دی، دا شته دی، تا دا ګناه کړی دی الله تبارک وتعالی به د دې سزا درکوي. اوس د الله مهرباني هغه ځان له خبره ده، د الله رحم
ځان له خبره ده یو ګناه دې کړی دی او الله تبارک وتعالی فرمایي داسې دي بخم داسې دي کوي شي که نه شي کوي نو کوي شي خو احادیث مبارکو کې چې کومې سزاګانې راغلي دا د ګناه سزا ده او بل طرف ته د الله مهرباني ده